بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو، تاسو د اویس د دې قاتلانو سره دا انټرویو چې کوم شوي ده د تاسو واورئ، بیا زه په دې باندې څو خبرې کوم. رور ستا نوم څه دی؟ اسد. اسد د اویس تاسو؟ سر بس اویس پلار زمونږ د تره زوی. اویس پلار د ستا د تره زوی و؟ یس سر. ښه، اسد تا د اویس راویستلی و؟ جی سر. تا راویستلی و؟ سر بس ډاک کې ولاړو بیا مې بوتلی و سر. دا کومه خبره چې کېږي چې مازدیګر نه پس که نه دی غیب شو، دی مازدیګر نه پس دی کور ته تللی دی په موټرسایکل چې کله پرېښودی شو بیا؟ سر دغه موټرسایکل کم ټیم کې چې کوزېدو سر دغه ټیم کې موږ نه دی لیدلی. ښه، موږ چې کم ټیم کې لیدلی او سر هغه ټیم کې اوس موټرسایکل څه نه و. دا به څه ټیم و؟ تقریبا سر بس ماښام ته نږدې ټیم. نو تا بیا چېرته بوته؟ سر بس بیا داسې اخوا هلته واده مو که نه؟ یس سر. واده له ورغلی وې تاسو؟ یس سر ورغلی. یو ځای تللی وې؟ نو سر دا واده له نه ورغلی. دی نو ورغلی. ښه، نو دی تاسو ځان سره بوته د واده خو داسې لس بجو نه پس چې کوم دی د اویس وروڼه کور ته رالل؟ یس سر. ها، صحیح. د اسد پکې دا کار کړی دی چې د راویسته دی، د بوتلی دی. ستا نوم څه دی؟ عابدین. عابدین. عابدین دا راته ووایه چې ستا اویس څو؟ زما پلار او د اویس پلار خپل منځ کې تره زامن و. تره زامن و. ښه، په اویس چې دا کوم الزام لګي دا د څومره وخت نه تاسو ته پته وه؟ سرجي دا موږ ته د ګرمیانو نه پته وه. د ګرمیانو نه؟ یس سر. پښتو معاشره دا وي چې یاره غیرت په نوم کله قتل راشي نو بیا دواړه وجني، نو د هغې څه ګناه وه؟ سر بس هغه به دغه کو غلط دغه بس. څنګه غلط دغه؟ سرجي بس غلط په ګرځېدو غلط دغه به کو. غلط ګرځېدو سره د پلار کار او د مور کار هغې سره ستا څه کار و؟ خو دې زه چې په کوم سی قتل شوی دی په هغې څه وی؟ سرجي بس ده به بار بار دغه کو څو پیرې ورته موږ مو ورور ته یې مو ویل خو بس دا به نه سمېدو سر. نو پلار ته موله ولې نه وی؟ بس سرجي موږ خو له ورور ته ویلي وو. امتیاز ته م ویلي وو؟ یس سر، موږ امتیاز ته ویلي وو. ښه، کور کې پته وه؟ سر بس موږ امتیاز ته ویلي نو که امتیاز بیا کور کې ویلي وو یا نو. د اویس اوښې کم یو دی؟ ته یا څه؟ هغه یو دی. دغه یو دی. ښه، دغه یو دی. تا اسد سره تا ملګرتیا کړې وه که نه؟ اسد دله راوسته؟ دغه ډاک کې و بس بیا اسد بوتو. اسد بوته؟ یس سر. تاسو ځای ته یې دروسته؟ تاسو چېرته ناست وې؟ بس زه هم هغه ځای کې وم خو د الیاس هم هلته و. ښه، دې ټیم کې څه وال ټکول شوي دي؟ دا لږ خو وښلی شوی یم دی که نه؟ سر دغه ټیم کې دا وال ټکول نه و شوي. وال ټکول نه و شوي. ښه، ستاسو نوم دی؟ الیاس. الیاس. الیاس دا اویس تاسو؟ دا زما اوښی و. ستا بچي شته؟ او. تا خو د کور کس وې که نه؟ او. نو تا پې څو ډزه کړې وې؟ درې څلور وې. درې یا څلور وې. درې څلور ایر دي دنه څه؟ او ایر ګرانه. ښه، دغه ټیم کې دا ډز چې تا کوو نو دې نه کومه مرحله تېره شوه چې ته ډز ته خبر ورسېده؟ سر د عابدین به بار بار ما ته دا دغه کوي دا لکه مطلب مسلسل داسې وران ګرځي زموږ ته دې کور سره وران حرکات کوي. نو به زه دغې دغه ته ورسېدم. تا د عابدین ملګرتیا وکړه؟ د هغه خور خو ستا کوروالا ده که نه؟ او عابدین دې څه دی؟ وراره مې دی. عابدین دې وراره دی او اویس دې څو؟ هغه مې اوښی و. اوښی و. ښه، دغې پټو ته دې بوته؟ دا دونه مزل څنګه شوی دی؟ دې دوران کې څه خبرې اترې شوي؟ ما څه خبرې نه دي شوي، دا دوی سره مخکې تللی. ته ورپسې بیا لاړې؟ ټیلیفون یې درپسې وکړو؟ نه نه، داسې پسې لاړم. تاسو څه ټیم ټاکلی و؟ نه، هوا به دغې کې دوی ته ما تاسو زه درلم. ښه، تا ولیده چې دی زه ویس ځان سره روان که؟ او. نو هلته هم څه نصیحت ورته ونه که؟ نه نه، هلته ورته زما خبرې نه دي شوي. عابدین هلته هم ورته څه نصیحت ونه که؟ نو سر بس هلته څنګه ودرېد بس بیا دا رالی ده سره روان شو. ده سره روان شو؟ روان شو ورسره. ښه، دا لږ خو پرشته وه د کردار عابدین، ته ورسره ناسته پاسته ترې کړې وه څنګه و؟ سرجي بس بار بار بیا دا دغه کوو په دې وجه ورسره بیا موږ دا چلو کوو. ستا خوښ و که نه اسد؟ نو لکه د ده کردار څنګه و؟ لکه دا دې وجلو ته چې خبر راتله څه ستوماني محسوسې اوس که نه؟ او سر ښه پې خفه یم. خفه پې؟ ډېر. ښه، دا دومره میاشت چې کومه دا تا تېره کړله او دا پولیسو دا تفتیش کوو، نو دې دوران کې ستاسو ذهن له څه نه راتله چې پولیس به موږ ته رارسي؟ ولې یېرېدو به خامخا. یېرېدی به؟ او. کتونکو، رشته ده. اسد چې کوم دی د خور خاوند دی، بچي دي، دی وایي ډزې پې ما کړې دي.
عابدین چې کوم دی عابدین وایي چې موږ به بار بار لیده د عابدین دغه ماشومه ستاسو ده خور مې ده جی د عابدین خورکې بس خبره واضحه شوه د عابدین خورکې چې کومه ده د به تنګوله او ستاسو نوم دی زه اسد یم سر اسد دی الیاس دی جی سر ډز الیاس کړی دی اسد دا دی ښه اسد چې کوم دی نو د پکې کردار ادا کړی چې غزې ته بوتلې دی بیا عابدین ورپسې تللی دی کم پټي چې موږ تاسو ته ښودلي وو او بیا ورپسې ویلن صاحب تللی دی ویلن صاحب چې کوم دی اړو خبرې کړي نه دی او ډایرکټ چې کوم دی ډزې پې کړي دي او ایشتلی دی محترم تاسو د اویس د قاتلانو نه چې دا 3 کسان دي د یو چې کوم دی اسد نوم دی بل عابدین دی او بل الیاس دی چې دا د اویس اوښې هم دی د اویس خور په دې باندې واده ده نو د دې نه خو دغه انټرویو چې کوم واخیستلی شوه په دې کې دغه عابدین وایي چې لکه زما د خور سره چې کوم دی لکه داسې مقصد دا دی یو هغې ته به بهرحال غلط اشارې کول یا حرکتونه دا خو د دې چې کوم دی اوس خپلې خبرې دي او بیا د الیاس چې کوم دی چې د اویس خپله خور په دې باندې واده ده د هغه چې کوم دی ویشتلی دی نو د دې کیس مخکې مزید پته لګي که نه چې د دې حقیقت څه دی آیا دا یو بانه ده او که حقیقت دی او که حقیقت هم شي نو دا هم یو ظلم دی چې یو مثال یو کس ته یو جنۍ ته وکتله ګناه کار دی ثواب کار نه دی غلط کار دی خو جنۍ ته وکتله یا مثال یو جنۍ ته غلطه اشاره وکړه د دې نه دا معلومه نه شو چې بس دا کس ته ډایرکټ قتلوه مړ کوه د غلطې اشارې نه چې کوم ده دا د انسان یو قتل خو نه دی ځکه په 3 وجه باندې مسلمان چې کوم دی قتل جایز دی یو خدا چې دا مسلمان نه ولګي بل مسلمان قتل کی دا غي بدله کې به دا قتل ولې شي یا دا دی چې یو انسان هغه چې کوم دی راولګيږي او هغه چې کوم دی مرتد شي نو چې مرتد شو نو 3 ورځې باندې ته مهلت وي دا غي نه پس کې بیا روانه ولیدو بیا چې کوم دی قتل ولې شي او 3 نمبر چې کوم دی یو انسان شادي شوی وي او هغه زنا وکي د بل چا سره نو د هغې نه پس دا به قتلولی شي نو بهرحال که دغې ته مونږ وګورو نو په دغې روز سره چې کوم دی دا خو بیا د قتل لایق نه و چې دا کار د سره شوی وي او حقیقت به معلوم شي مزید چې مخکې څه کېږي خو دا خو د دې انټرویو وه هغه تاسو واورېده نو که چېرې دې غلطه کړې ذاتې کړی وي او غلط په غلطه باندې دروغ وي الله پاک دې له سزا ورکړي او مخکې به مزید چې کوم د حکومت په دې باندې کاروایي کوي نو الله رب العزت موږ د غلط حرکتونه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین